نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمان رب جمال الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته تیر شوی جمعة المبارک یو دو جمعې وړاندې مې تاسو ته په ختم نبوت باندې بیان وکړ. تیر شوی جمعة المبارک ورځ باندې ما تاسو ته وویل چې آینده که الله موږ له زندگی ژوند را نصیب کو نو دا جمعه به انشاءالله یو څو جمعې به لګاتار د اودس متعلق بیان کوو، د اودس مسائل او د هغې فواید او د هغې پہچان په موږ او تاسو باندې او د هغې د هر اندام سره خپل دعا. لاول لته د مذاهب بیان کومه چې الله رب العزت لاول فرمایي ان الله يحب التوابين رجال يحبونهم ويحبونه أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزحوا من البول فإن عام عذاب القبر. نو د اودس متعلق الله رب العزت یو خپل قانون د دنیا ته موږ تاسو لره لګلې او په دې قانون باندې به موږ تاسو زندگی او ژوند تیرو. لاول دتا د الله رب العزت متعلق یو څو الفاظ کوم. الله رب العزت پاک ذات ته او قرآن کریم کی بار بار ذکر کیږي، یو ځای نه دی بار بار ذکر کوي الله رب العزت. صفائی پسند انسان الله رب العزت ډیر زیات محبوبی او خوښی. آیات مبارکه کې ما تاسو ته ولستو چې رجال يحبونهم ان يتطهروا والله يحب المطهرين. الله رب العزت وایي چې بعض کسان داسې دي چې پاکواله محبوبی پاک دامنی، خو الله رب العزت هم پاک دامنی محبوبی.
بیا خوږ زموږ محمد صلی الله علیه وسلم هغه د پاک دامنۍ یو نمونه تیره شوې ده. انسانیت ته دا ترغیب ورکړی دی د دنیا مخلوقاتو ته چې ځان به پاک ساتئ او ځان به په اودس سره ساتئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم با اکثر زندگی په اودس باندې وا. همونز به کوو او کبنا کوو، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم با اکثر په اودس کې پاک ناستو. د شپې به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ودکېدو هم به اودس کوو. په خوب کې به چې کله ودکېدو نو اودس به کوو. مونږ او تاسو ودکېږو نو به اکثر به اودس ودکېږو. تاسو معاشره وګورئ، انبیاء چې څومره راغلي دي، انبیاء رسولان دیو اکثر زندگی په اودس باندې تیره کړې ده. اودس به کوو، اودس به هر وخت کې په اودس کې ګرځېدل، ژوند به په اودس کې تیرو، به اودس زندگی به نه تیروله. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې صحابه دي. هغه هم زموږ دپاره یو نمونه، یو ماډل دی. نو د صحابو زندگی هم په اکثر په اودس باندې بوا. د اودس هغه نه دي ګرځېدلي. بیا د هغې نه پس تابعین دي او تبع تابعین دي، هغې ژوند هم په اکثر په اودس باندې زندگی تیره شوې ده. بیا زموږ استاد علماء کرام دي، بزرگان دي، اولیاء دي، هغه هم اکثر زندگی په اودس باندې زندگی فعالی. د اودس نه ګرځېږي په دې ځمکه د الله باندې. د دې یو د اودس کې چې انسان زندگی تیروي، آخره کې به تر دې یو دنیاوي فواید خیم. بیا براشو غیر مذاهب ته. دی دنیا کې غټي فرقې چې نن دي، غټي فرقې، یو هغه مذاهب دي چې غیر الله ته عبادت نه کوي، یو الله وحده لا شریک ګڼي. آسماني کتاب ورسره دی، حالانکه منسوخ دي، خو لکه هغې وایي چې موږ په آسماني کتاب باندې زندگی پالو کوو. نو یو یهود دی، یهود د غیر الله عبادت نه کوي. دویم نمبر عیسائی مذهب دی، دا ځان ته اهل کتاب وایي، عربی کې ورته نسوارا وایي. دریم نمبر مسلمانان دي. بیا به دې کې غیر مذاهب بلکې داسې هم دي چې هغې د الله سره شریک جوړوي. بت پرست مذهب، ځان ته یو مذهب نام اخلي، بت پرست مذهب. دې کې بیا آتش پرست، د اور عبادت والا، بیا دې کې د نور عبادت والا.
دے کی سکھ مذہب اور دے کی زبور مذہب وہ زبور مذہب والا ہم غیر اللہ نہ پالو کئی او اللہ وحدہ لا شریک ذات پالو کئی لاول بلڑ شو یہود مذہب دا هغه بلګ تشریح وکړو حالانکه باطل لی مذهب باطل لی او خبي پويږي چې موږ په باطل مذهب روان یو خو هغه چې کله عبادت کوي نو د عبادت خپل اصول لی هغه چې کله عبادت کوي نو عبادت ته کوي غسل او مخصوص جامع ده لکه په عام جامو کې عبادت نه کوي لکه موتا په دې جامو کې بس الله ته ودرېږو مخصوص جامع رنگیز سر رنگ اچي دي سر رنگ نه لکه کمزورې وي هغه ته په عبادت خانو کې دا لګېدلې وي کله چې خپل عبادت خانه ته لاړ شي نو غسل وکي خپل جامع التزبد دي کې او د عبادت جامع واچي هغه کې عبادت وکي چې کله عبادت ختم شي نو بلار شي هغه د عبادت جامع وباسي لباس د عبادت کم لباس ته او خپل جامع استعمال کی راولي دا د یهودو طرز عمل زندگی دا یو پوینټ په ذکر کوم د مسلمان متعلق یو خدای الله شکر ادا کوي چې الله دمر مشکلاتو کې نه راګیر کړي کنه د عبادت په ټولو نه پاتې اسلام مونږ ته وایي په هر جامه کې عبادت کوا ستر عورت پټکا ستر عورت د سړی د نوم نه واخله تر دی ګوړو پورې ستر عورت د سړی او د غلام سړی او د خزې ستر عورت مخ ته ستر عورت د ټول بدن د ما سوا د مخ نه د مړوندونو نه لاندې او د ګټکو نه لاندې د خپل د ګټکو نه لاندې باقي ټول بدن یې ستر عورت ته دا په پټای به اس وینزا د هغه شاه عورت نه ده مخه عورت ته د دې نوم د حصے نه چې به لاندې شنو به عورت ته د شاه متعلق او د نوم د حصے نه بره شاه عورت نه ده مخه ټول عورت ته او خیر دا اسلامی مسائل لدا علم غواړي نو اسلام مونږ ته وایي چې ګوره په پاکه جامه کې په مانځي جامه کې عبادت الله ته ودرېږه پس ښه جامو کې به نه راځې مونږ او تاسو ځان د عبادت نه خلاصو او دا زموږ ته یقین دی چې دا حق پرست دین دی مونږ په کامله طریقه روان یو محمد صلی الله علیه وسلم چې مونږ تاسو ته خودلې دی په غیر روان یو خو بیا هم مونږ ته د عبادت د اودس طریقې کار او بیا زمونږ د لباس د طریقې کار ځان خلاصو ځان به نه خلاصو د یهودو مذهبیت مې د دوه ډېر سخت دی چې د اودس په ځای باندې هغه ټول بدن وینځي په ورځ کې یو پیر عبادت کوي خو د خپل اصول پابندي
کوم چې د هغې اصول دی د هغې پابند دي. دویم نمبر عیسائی مذهب. د عیسائی مذهب هم طریقه کار دا دی، خو عیسائی مذهب نن دور کې عیسائی مذهب پاتې نه دی. هغې کې د یهودو رد و بدل ولا کړی دی، خو چې کوم 72 فرقې دي پکې، خو چې کوم ځان ته اصلي او بزرګان پکې ځان ته وایي رهبانیین هغې ته وایي، نو هغې چې کوم دي نو هغې د خپل عبادت لپاره خاص لباس تعین کوي. یو ازادي مذهب دی ورته. هغې په عامو لباس کې هم عبادت نه کوي. هغې وایي د عام لباس کې موږ نه ګناه وشوه، نو لباس تعین کی موږ الله ته ودرېږو، پاک ودرېږو. نور طریقه کار د هغې د اودس بدل دی، صرف خپې وینځي او غسل کوي روزانه. دریم نمبر چې غیر مذهب دی، مشرک هندو مذهب چې زموږ او تاسو سره لګېدلی دي بر صغیر باندې هندوستان، هغې هم د امني خپل عقیده دا ده چې موږ په باطل مذهب روان یو، خو طریقې کار د عبادت څه دی؟ طریقې کار د هغې د عبادت دا دی، دا مشران څه یاران دوستان ورغلي دي، د هغې عبادت خانې ته مجال نشي کېدی چې ته ګنده داخل شي، دا مجال نشي کېدی. د هغې د عبادت خانې نه مخکې تا توبه موجودې په هغې به د خپلې چپړې م پاکې دی، د وسخا چپړې به عبادت خانې ته دننه نه وړې، چپړې به پاکې سپلې به پاکې ووینځې چې هر څومره قیمتي دي وي. دا مو په خپلو سترګو لیدلې نه دي، خو د یارانو دوستانو نه مې اورېدلي دي. او بیا د مذهب خاص لباس دی، چې دا خاص لباس په خپل عبادت خانې ته بت ته سجده لګوي، بت ته غیر ته سجده لګوي، خو خپل بدن پاک ساتي. بیا په دې کې زمونږ په دې بر صغیر کې سکھ مذهب ډېر دی. د هغه چې کوم عبادت خانې ته ورنوځي د هغې د یو څو خبرې درته کوم. د هغې د عبادت ټیم د شپې 3 حصہ دی. ورځ کې عبادت کوي یو ټیم، خو د شپې 3 حصہ کې شروع کېږي او د 40 منټه عبادت نه دی. په دې پوهېږي چې به باطل یو. خو د شپې په 3 حصہ باندې عبادت خانې ته داخليږي او کوم وخت چې نور راوخیږي نو دغه ټیم پورې عبادت کوي د بت. خو د هغې منواړه ورته وایي که څوک چې دې ته ور داخلېږي نو بت له چې ور داخلېږي نو پاک به داخلې دی، څښا به نه داخلېږي. هغې در باندې لاسونه خپې او چپړې او بوټان او هر څه انځي.
دغه شانتې آتش پرست د اور عبادت گزار چې څومره دي هغه هم غیر عبادت دی. یو واحد مسلمان دا صورتحال دی. زمون مسلمان ورور چې هغه د عبادت نه اعلان کی موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه کار نه دی خودلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم د اصول او دسته او کوم د اصول دین دی موږ ته را رسولې دی. قسم بالله دی د زندګۍ د شروع نه والا در زندګۍ د انتها پورې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ د ژوند د تیرولو طریقې کار ښودلی. دا په احادیثو کې موجود دي. کافرانو په مسلمانانو یو طنز کوو، وی دي مسلمانانو د اودس ماتې چل طریقه هم نه ورځي، وی دا مت خپل پیغمبر ښیي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هر نبی هر رسول د خپل امت پلار دی او د پلار دا اصول چې دی به امت ته چل ښیي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د زندګۍ د ژوند د تیرولو طریقې کار په عباداتو سره په معاملاتو سره دا ټول ښودلی دي، الف نه والا تر انتها پورې. خو موږ او تاسو ځان د عباداتو نه او خصوصا د اودس نه ځان خلاصوو چې صدق غیر مذهب دی، باطل مذهب دی او د شپې په 3 حصہ باندې ښځو نر خپل عبادت خانه ته حاضرېږي او موږ مسلمان د مونځ په عبادات په وخت باندې اوده پراته یو. مونږ له به دا حیا نه راځي چې په دې ټیم باندې غیر په راغلی دی خپل بتانو ته سجدې او عبادتونه کوي او مسلمان چې د هغه یو رب عبادت کوي او دی الټو د پروت دی ځکه دا حس نشته چې کله مسلمان رور د شپې نه دا سوچ ولري چې دا حس ولري چې زه به سحر مونځ ته پاڅېږم او سحر مونځ ته به حاضرېږم، دا مجال نشي کېدی چې ته سحر مونځ ته پانسېږې، تا به رب پاڅوي. زما یو ملګری دی جماعت کې اوس ناست دی، هغه ماته دا خبره کوي بار بار، وایي دا سحر د بانګ وخت شي الله ما په خپله راپاڅوي. بیا جماعت ته ګورم چې اذان شته او که نشته، چې اذان وشي بیا مونځ ته راځم، چې اذان بیا مونځ ته جماعت ته ځان حاضروم. د شپې نه یو حس لري چې مونږ او تاسو ټول وروڼه دا حس د شپې نه ولرو چې سهار مونځ ته به پاڅېږم. نو انشاءالله دا زما عقیده او ایمان دی چې مونږ ټول مسلمانان به سهار مونځ ته پاڅېږو. دې د اودس یو څو اخرنۍ دنیاوي مقاصد ته چې کله په یو شي کې دنیا مقاصد راشي که نه مونږ او تاسو ډېر په شوق باندې به یې کوو ځکه دنیا مقاصد پکې رالل. خو خیر مونږ د دنیا مقاصد په سوچ نه کوو، مونږ د آخرت په سوچ کوو. علما ذکر کړي دي چې کوم سړی په اودس کې ګرځي بے اودس نه ګرځي دی په اودس کې زندگی تیرې په اودس کې ګرځي وای په د باندې با شری د دنه په ګناه ونشي دی به الله د ګناه نه محفوظ کوي. دا پکې غټ مقاصد دي. په دې انسان په پاکو فقر ناراضي.
دا انسان به د الله د امتحان نه محفوظ وي، دا به د دنیا د عذابونو نه د هر قسمه اکسیډنټ وغیره وغیره د دې دغه نه به محفوظ وي. دا انسان به الله په دنیا کې چاته محتاج کوي نه. نور علما ډېر زیات په دې باندې فواید لیکلي دي چې دا فواید تاسو ته بیانوم، یقین په الله وکړي په دوه جمعو کې نه ختمېږي چې څوک دنیا زندگی په اودس باندې تېره کړي او په اودس کې ګرځي، بې اودس نه ګرځي، نو په دنیا کې هم دې کامیابي دی او په آخرت کې هم کامیابي، او الله رب العزت ته هم دا انسان محبوب وي. نو الله رب العزت دې ما او تاسو ته د عمل کولو توفیق په دې را نصیب کړي انشاءالله. دا خو د هغه اودس فضایلو دا غیر مذاهب مې پکې ذکر ادن نه کړل چې موږ تاسو د غیر د مذاهبو د عقیدو نه خبر شو چې هغې داسې پابند دي او داسې پابند سره غیر د عبادت کې څنګه تېروي. موږ هغه یو رب ته ودرېږو چې کوم رب حقیقي رب دی، او بیا هم زندګي او عبادات په هغه طریقه باندې نه کوو. نو انشاءالله آینده جمعه که خیر و زندگی و ژوندو د اودس فرایض، د هغې احکامات، د هغې مسایل، دا به انشاءالله په هغې کې چې کومې دعاګانې دا به انشاءالله پې در پې بیانوو. الله رب العزت ماته ټول د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.